مولانا فضل الرحمن صاحب ته هم اخر د عمران خان غونټې نوټس جاری شوی جی. مولانا فضل الرحمن صاحب پر رضا باندې نه مني. اخر مولانا صاحب ته بوز د دمکیانې هم ورکي، زور زبردستی به هم کیږي، په قانون کې به هم رانیسي، مختلف کیسونه په هم ورچي. اوس ول کم نوټس جاری کړي په دې باندې هم خبره کو. مولانا صاحب تر اخره پورې تر اوسه پورې کلک ولار د خپل موقف باندې عیني ترمیم کې په حکومت سره سات نه ورکي. پاغه باندې هم تفصیلی خبره کو. مولانا صاحب ته کوم افری شوی دي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبرې کوو. والله دوی کې چې مولانا صاحب اخره پورې هم دغه رنګ په خپل موقف کلک ولاړي او حکومت سره یو ځای نشي. او بل پی ټی آی سپورټرانو د پاره هم د مولانا صاحب حواله سره یو ډېر اهم پیغام دی په دې ویډیو کې. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا فضل الرحمن صاحب ته هم اخر نوټس جاری شو. مولانا صاحب ته دا نوټس جاری شوی دی د الیکشن کمیشن د طرفي چې تاسو انټرا پارټي الیکشن صحیح نه دی کړی. الیکشن نه مخکې اکثر د پارټیانو چې کوم دی خپل په پارټي کې دنه انټرا پارټي الیکشن کوي چې فلانی کس له بداو دی فلانی کس له بداو دی. نو ور الیکشن کمیشن ویلی دی چې الیکشن کمیشن ته پېښه تا هم انټرا پارټي الیکشن صحیح نه دی کړی. اوس په دغه رنګ رانی سي مختلف کیسونو کې دیتا اوس د مطلب د لوز دا خبر را یاد شو چې مولانا صاحب خو انټرا پارټي الیکشن سم نه دی کړی چونکه الیکشن کله شوی دی. دا الیکشن نه مخکې دا انټرا پارټي الیکشن هر پارټي کوي. مطلب دا دومره ضروری هم نه وي چې مطلب تاسو به کتلی چې پی ټی آی له هم مخکې ویل شي چې تاسو به انټرا پارټي الیکشن کوي. نو مولانا ته ویل شي چې رورا انټرا پارټي الیکشن د صحیح نه دی کړی واضح شه. لکه اوس یو قسم د ټرایلز ولوي چې په قانون کې بدرونه سو کیسونه به در باندې درواچو. اوس ګورو بل طرف ته کو تاسو د مولانا هر ځای کې صفت کیږي او د پی ټی آی سپورټرانو ته هم دا ټایم پکاره چې د مولانا مکمل سپورټ وکي په سوشل میډیا باندې هم په الکترونیک میډیا باندې هم او په عام فیلډ باندې هم د مولانا سپورټ پکاره دا ټایم ځکه مولانا چې کوم سټیپ ایشتلې دي او پی ټی آی سره یو ځای شوی دی نو دا اپریشیټ کول پکاره دی. د حواله سره ماهرین وای چې پی ټی آی او مولانا راتلونکي وخت کې حکومت جوړي او مولانا به صدر مملکت وي. پی ټی آی به مولانا له دومره عزت ورکړي چې مولانا بدای صدر مملکت جوړي. دا مختلف ماهرین چې کوم دي حواله سره خپل رائے پیش کوي. جی مولانا صاحب له څومره ډېر آفر شوی دي مختلف وزارتونه ولا آفر شو جی صدارت ولا آفر شو خو مولانا صاحب نه مانی. جی مولانا صاحب ولا صفا انکار کړ چې عیني ترمیم کې تاسو ملګری زنیما بل فیصله واړه چې کوم د خپل حکومت پسې کنځل شروع کړي چې دا نکم حکومت ته پس وجه باندې مولانا صاحب سره دومره ډېر سیټونه نه دي. مولانا صاحب سره کم سیټونه دي خو دا کم سیټونه اوس د دای په کار دي او مولانا دای سره واحد یو لار د بل دای سره شتره نه بل څوک شتره نه کبل څوک ویم نه غي سره سټونه ډیر زیات کم به یا به سره بیخیړو وینه او یا چې چا سره ډیر زیات ته پی ټی آی ده نو پی ټی آی ته خدای خلن نشي راچولې صرف یو مولانا دای سره آپشن کړي چې مولانا منی نه. جی تر اوسه خو مولانا کله کولار د خپل موقف باندې ډیر زیات افرونه ورته شو. والله دیو کې چې مولانا صاحب تر اخره پورې هم دغه رنګ خپل موقف باندې کله کودريږي او تر اخره پورې مطلب حکومت سره یو ځای نشي عیني ترمیم کې حکومت له سات ورنکي. او د مولانا چې کم د پټای خپل کسان دي نو هغه هم مولانا ته ویلي دي چې پی ډی ایم موږ ډیر زیات نقصان را کړی دی چې کله نه تاسو له یاد شي مولانا صاحب پی ډی ایم سره یو ځای شو نو په سوشل میډیا باندې څومره تنقید په مولانا صاحب پسې کېدو او بیا په الیکشن کې څومره نقصان د جی یو آی پارټي شو ډیر کم سټونه په الیکشن کې وګټل. نو پی ډی ایم چې کم د پی ډی ایم نه سوري د جی یو آی چې کم خپل رهنما دي ای هم مولانا ته ویلي چې دی پی ډی ایم موږ له نقصان را کړو دای سره مې یو ځای کېږي دای سره یو ځای کېدل زمونږ خپل سیاست ختميږي. نو مولانا صاحب په خپل موقف کلک ولاړ دی. عیني ترمیم کې د حکومت سره ځکه نه ورکوي چې عیني ترمیم کې د عوامو فایده شته نه ټوله فایده د حکومت ته حکومت چې کم دی خپل لاسو ته کنټرول راوستل غواړي. په دې ویډیو کې د اپډیټس راتلونکي اپډیټس په ان شاء الله نور انټرېسټینګ وي. د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام.